बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम स्तासु दोस्त तासु मलगरे स्तासु रूर जो इंजीनियर जुनेद अली मंगा द काइनेमेटिक्स द क्लास 9th अवलने क्लास अगस्ते हो आई कि दा मंगा डिफाइन कड़े उड़े पर तफसील सरा नन ब मंगा रेस्ट एंड मोशन 2.1 स्तासु पेज नंबर 30 रेस्ट एंड मोशन ګوره که تاسو د ریسټ ته سوچ وکړئ که نه ریسټ وایي آرام کولو ته، موشن وایي ګرځېدو ته، روانېدو ته، حرکت ته. خو د فزیکس په ژبه کې موږ به وایو چې دا یو باډي په ریسټ کې کله ده او باډي په موشن کې کله ده. که چېرته if a body does not change its position، ګوره ریسټ به هله وي که نه چې دا باډي نه ده does not change its position with respect to its surrounding. کله چې دا یو باډي with respect to its surrounding د خپل چاپیرچل په لحاظ سره، د خپل سراوندینګ په لحاظ سره هغه خپل پوزیشن نه چینج کوي، نو موږ به وایو چې دا باډي په ریسټ کې ده. او که د خپل چاپیرچل په لحاظ سره زه تاسو پوهیم خپل پوزیشن چینج کوو، نو موږ وایو که څنګه که د خپل پوزیشن چینج کوو if it changes its position with respect to its surrounding، نو موږ به وایو چې دا په موشن کې ده. ګوره تاسو دی دا زما تاسو دپاره دا یو مات فوجي دی او دغه دا ودرو دا موټر دی او دا یو موټر سایکل دی، دا درې شیونه دي. زه وایم که نه د دې فوجي سراوندینګ دا موټر سایکل او دا موټر دی. اوس دا فوجي چې کوم دی که تاسو سوچ وکئ it is not changing its position with respect to its surrounding. د دې موټر سایکل په لحاظ سره هم دا خپل پوزیشن نه چینج کوي، د دې موټر په لحاظ سره هم دا خپل پوزیشن نه چینج کوي. نو زه به وایم چې دا فوجي چې کوم دی دا په ریسټ کې دی with respect to this toy car with respect to this motorcycle، دا په ریسټ کې دی، دا ټول په ریسټ کې ولاړ دي. اوس لیټ سې دا موټر سایکل چې کوم دی دا خپل پوزیشن د چینج کول شروع کړل، د خپل پوزیشن چینج کول شروع کړل. نو ګوره دا موټر سایکل چې کوم دی نو اٹ از چینجینګ اټس پوزیشن، دا خپل پوزیشن چینج کوي with respect to this soldier. دا په دې بم بلاست کې چې دا خپل وتی دي د په لحاظ سره ګوره دی اول دا پوزیشن اوس بیا دا پوزیشن شو، اوس دا پوزیشن شو. پوزیشن مطلب ډسټنس چینج کیږي، ګوره پوزیشن چینج کیږي. نو چې کله دا باډي د په لحاظ سره خپل پوزیشن چینج کوي، نو زه به وایم چې دا ګاډی چې کوم دی دا موټر سایکل it is in a state of motion with respect to this soldier and this toy car، ځکه چې د دواړو په لحاظ سره دا خپل پوزیشن چینج کوي. ښه د دوی به څه پوزیشني، نو که دا موټر سایکل خپل پوزیشن چینج کوي ګوره نو د دې فوجي پوزیشن خو هم چینج کیږي، ګوره د دې فوجي پوزیشن هم چینج کیږي. نو دا فوجي د په لحاظ سره په موشن کې دی، ځکه چې د په لحاظ سره د دې فوجي پوزیشن چینج کیږي، د دې موټر پوزیشن هم چینج کیږي، حالانکه دا ولاړم دي. خو زه به وایم چونکې د دې دواړو پوزیشن یې چینج کیږي with respect to this one، نو زه به وایم چې دا یو دا فوجي او دا موټر دا ټای موټر دا په موشن کې دي with respect to this one. خو ایٹ د سیم ټایم کو تاسو سوچ وکئ نو د او د پوزیشن نه چینج کیږي، نو دا دواړه د یو بل په لحاظ سره په ریسټ کې دي خو د په لحاظ سره دا په موشن کې دي. نو مطلب ساده خبره دا شوه چې کله هم یو باډي د خپل سراوندینګ په لحاظ سره خپل پوزیشن نه چینج کوي، نو موږ به وایو چې دا باډي په ریسټ کې ده. او که دا خپل پوزیشن چینج کوي نو موږ به وایو چې دا باډي په موشن کې ده. ګوره اوس ګوره یو دا یو دغه دی که نه زه به وایم چې دا یو لیټ سې یو ټرین دی، یو غټ ټرین دی،
ډېرې پیاګانې دي په ده کې دننه پیسنجرز ناست دي سورلۍ ناستې دي دا پکې ښه ډېرې سورلۍ ناستې دي او دلته په دې سړک باندې هم یو کس ولاړ دی ټیک شو اوس دا ټرین روان دی دې طرف ته نو که موږ د دې کسانو او د دې په شریکه خبره وکړو نو ګوره دا ټرین چې کوم دی که نه it is changing its position with respect to this person د او د پوزیشن چینج کیږي نو زه به وایم چې دا ټرین چې کوم دی it is in motion with respect to this man او دا کس هم د دې ټرین نه لرې کیږي که نه نو دا کس چې کوم دی it is in motion with respect to these persons this train دام په موشن کې دی دام په موشن کې دی لیټ سي دلته یو بل کس ولاړ دی نو دا دواړه کسان دا په موشن کې ولاړ دي په ځمکه باندې ګرځي نو خو دا ټرین روان دی نو د دې ټرین او د دوی پوزیشن چینج کیږي ګوره دا روان دی دا په ځای ولاړ دي نو چې دوی دا کسان دې دوو کسانو ته ګوري نو د دوی په نظر کې د دوی پوزیشن چینج کیږي د دوی پوزیشن چینج کیږي نو دا کسان وایي چې دا په موشن کې دي دا ټرین والا کسان وایي چې دا کسان په موشن کې دي نو these two persons are in a state of motion with respect to this train او دا ټرین چې کوم دی it is in a state of motion with respect to these two persons خو کو په دې ټرین کې دا دننه چې کم کسان ناست دي نو د دوی خو دا پوزیشن د یو بل په لحاظ سره نه چینج کیږي دوی خو اقومره فاصله ده په خپلو سیټونو باندې ناست دي نو دا کسان چې کوم دي اوس دا کس it is at rest with respect to this person د په لحاظ سره دا پرست کې دی د په لحاظ سره دا پرست کې دی خو دا دواړه دا په موشن کې دي دا درې واړه دا په موشن کې دي with respect to this one او دا په موشن کې دی with respect to this one اوس د دې دواړو ته تاسو وګورئ دا په سړک ولاړ دي نو د دې دواړو په منځ کې خو دا فاصله نه چینج کېږي دوی خو خپل پوزیشن نه چینج کوي نو موږ وایو چې دا دواړه په ریسټ کې دي with respect to one another د په لحاظ سره دا په ریسټ کې دی د په لحاظ سره دا په ریسټ کې دی خو د دې دواړو په لحاظ سره دوی په موشن کې دي او دوی درې واړه د خپل with respect to one another دا په ریسټ کې دي نو دا په سراوندینګ باندې ډیپند کوي چې ستا سراوندینګ څنګه دی نو په هغه حساب باندې به ته ریسټ او موشن ډسکرایب کړې اوس د موشن ستاسو په دې بک کې ډېر قسمونه دي ګوره اولنې چې کوم دی که نه اولنې دی ټرانسلیټري موشن نو ټرانسلیټري موشن ته لیکي چې چینجز ان پوزیشن چینج کول د څه شي of a body as a whole یو باډي چې as a whole خپل پوزیشن چینج کوي نو دې ته وایي ټرانسلیټري موشن لکه چې تاسو کوم وګورئ بیا وایي the line or path of motion could be straight or curved دا یو لاره ده که نه دا یو سړک دی ټیک شو اوس په دې باندې د دې نوې شروع کوم دا سړک دی په دې باندې دا موټر روان دی دا موټر په دې لاره روان دی لیټ سي دا موټر اول دلته و دا روانو دلته راورسېدو دا موټر دلته راورسېدو نو ګوره دې موټر وایي چینج ان پوزیشن ته خپل پوزیشن چینج کو څنګه چینج کو ایز ا هول کمپلیټ د باډي خپل پوزیشن چینج کو لکه ګوره د ټایر چې د سونه مزل کړی دی دا دلته را رسېدلی نو د شاتنۍ ټیروم اقومره مزل کړی دی د دې مخې چې څونه مزل کړی دی نو دومره لکه دا ایز ا هول دا باډي مو شوې ده لکه د دې داسې نه ده چې لکه د ټیرونه مخکې تللي دي او دا شاتني ټیرونه پاتې دي نه ایز ا هول دا باډي مو شوې ده کله چې یو باډي خپل پوزیشن ایز ا هول چینج کړي یا په سټریټ پات باندې یا په کاروټ پات باندې نو دې ته به موږ وایو ټرانسلیټري موشن لکه په ټرانسلیټري موشن کې به دا باډي چې کومه ده دا به
ایز ا هول به مو کېږي. ایز ا هول مطلب دا باډي به ټوله باډي چې کوم دا به خپل پوزیشن چینج کوي. داسې به نه کېږي چې دنه به دا ټیرونه مخکې ځي او دا ټیرونه به شاته پاتې کېږي، نه، چې دې ټیرونو څونه فاصله طی کړه، دا ټیر د دې ځي نه دلته راورسېدو که نه، نو دې ټیر چې څونه فاصله طی کړه نو دونه فاصله دې بل ټیر هم طی کړه. تاسو زما په خبره باندې رسئ که نه؟ که نه پوهېږئ که نه نو بیا ماته تاسو په کمنټ کې ووایئ چې سر په دې خبره پوه نه شو. زه کوشش کوم چې زه په تاسو په ساده پښتو کې پوه کړم. ښه ګوره وایي موشن آف اوس د دې مثالونه ورکوي که نه. وایي موشن آف ا هارس، یو اس روان دی، اس منډه وایي، نو د اس خو ایز ا هول منډه وایي، نو د ده دا موشن چې کوم دی د ټرانسلیټري موشن دی. موشن آف ا بال، یو بال دی تا پرېښودو روان دی په لاره باندې، نو هغه باډي خو هغه بال خو ایز ا هول خپل پوزیشن چینج کوي، دا ټرانسلیټري موشن دی. داسې مووینګ کار شو. فالینګ باډیز، دا ګوره دا پرېوتو، دا فالینګ باډي دی، نو ته ایز ا هول دی باډي خپل پوزیشن چینج کو. داسې فلاینګ برډز، مرغۍ الوزي، دا ټول نو دا ټرانسلیټري موشن دی. اوس ټرانسلیټري موشن درې قسمه دی. اوس څنګه درې قسمه دی؟ درې قسمه ګوره داسې دی که نه، تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ چې یا خو به ګاډی په سټریټ لاره ځي، بالکل نیغ سړک پی، نیغ روډ به په سټریټ لاره باندې به ځي، یا به کروډ لاره داسې لارم کېدی شي، سرکولر لارم کېدی شي ویومم، یا زیګ لارم کېدی شي. ګوره په دې به هم پوه کړم. ګوره دا یو ګاډی دی که نه، او دا ګاډی په دې سټریټ پات باندې روان دی. په څه باندې روان دی؟ په سټریټ لاین باندې روان دی. نو په سټریټ لاین باندې چې کوم موشن نو دې موشن ته وایي ریکټیلینیر موشن. څه ورته وایي؟ ریکټیلینیر موشن. لکه موشن along a straight line. نو عمر له موشن سټریټ لاین کې نه که نه، کېدی شي چې یوه کروډ لاره په کروډ لاره باندې دا ګاډی لاړ شي. نو موشن along a کروډ پات یا یو سرکولر پات دی، او په دې along د سرکولر پات، لکه دې ګاډي ته داسې وګورئ، دا داسې روان شو داسې په دې سرکل کې راتاویږي. along a circular path دا موشن کوي. نو دا موشن دا دې ته وایي کرویلینیر موشن یا سرکولر موشن. دا چې کوم دی along a curved path چې کوم موشن دی په دې لاره باندې دې ته وایي کرویلینیر موشن، سرکولر موشن. په سټریټ پات باندې چې کوم موشن دی دې ته وایي ریکټیلینیر موشن. اوس یو ګاډی دی بایجانه، او هغه ګاډی نه په سټریټ لاره روان دی، نه په کرو لاره باندې روان دی، نه په سرکل کې روان دی. لکه لیټ سې د دې ځینې شروع شو، داسې رالی، بیا داسې رالی، بیا داسې رالی، داسې لاړی، داسې ګډوډ لاړی، زیګ لاره باندې لاړی. هغه لاره نه کرو ده، نه سرکل ده، نه سټریټ دی. نو هغه موشن ته وایي ایرریګولر موشن. هغه په دې بک کې ووایو. ګوره وایي که نه، وایي ټرانسلیټري موشن چې کوم دی که نه، دا ټرانسلیټري موشن چې په دې کې به دا باډي ایز ا هول موشن کوي، ټوله باډي به موشن کوي، ټوله باډي به خپل پوزیشن چینج کوي. نو دا موشن چې کوم دی که نه، نو دا موږ په دریو کیټیګریز کې ډیوایډ کړی دی، په 3 کیټیګریز کې. یو چې کوم دی هغې ته وایي ریکټیلینیر موشن. دا د دې ټرانسلیټري موشن قسمونه دي. ریکټیلینیر موشن هغه موشن ته وایي سټریټ لاین موشن. ګوره دا په سټریټ لاین کې روان دی، دا ګاډی په سټریټ لاین کې روان دی. سټریټ لاین موشن ته وایي ریکټیلینیر موشن. اوس ما خو دا اگزامپل درکو، دوی چې کوم اگزامپل لا کړی دی دی وایي موشن آف فری فالینګ باډیز. فری فالینګ باډي دی ته وایي چې هغه انډر د فورس اف ګریویټي فال کېږي. لکه ګوره دا زه پرېږدم، دا فری فالینګ باډي ده. فری فالینګ باډي دا ده چې فورس اف ګریویټي ځان ته رانیسي. نو دا هم په دې نیغه په دې یوه لار باندې پرېوځي، په دې نیغه یوه بالکل سټریټ پات باندې پرېوځي. دا فری فالینګ باډي
along a straight path دا پریوزی فال کیږي نو دا چې کوم دی ریکټیلینیر موشن دی. بل چې کوم دی دی وایي کرویلینیر موشن. کرویلینیر موشن کم موشن دی ګوره سرکولر موشن دی سرکل کې چې کله اوس په سرکل کې ګوره چې یو ګاډی تاویږي که نه نو د ده یو پوینټ دی د یو سنټرل پوینټ نه غیر چاپېره دا تاویږي د دې یو سنټرل پوینټ نه غیر چاپېره تاویږي. تاسو به په ماشوموالي کې هغه لوبه کړي هغه موږ به دغه واخیستو داسې یو رسۍ والی رسۍ یو سټرینګ یو پړی موږ به واخیستو په ماشوموالي کې او په دې پسې به هم کاڼی وتړو. دا کاڼی دی او د دې ځینه به مو ونیو او داسې به هم تاوو داسې به هم څه کوو تاوو به هم. سرکولر موشن دی سرکل کې تاویږي. دا کاڼی د دې پوینټ نه غیر چاپېره تاویږي دا سرکولر موشن دی. دا ګاډی دا په دې سرکل کې تاویږي سرکولر موشن دی. اوس ګوره کرویلینیر موشن خو دې سرکولر موشن ته هم وایي. بل څه ته وایي کروډ پات موشن. په کرو پات کې دا ګوره کرو ده موړ دی. اوس د دې اگزامپل یې ورکړی دی د کروډ پات موشن ډېر ښکلی اگزامپل یې ورکړی دی. وایي چې یو بیټسمین ولاړ دی که نه او هغه یو بال ووښو د کرکټ بال د چکې دپاره او چکې وواله نو دا چکه یې چې کوم وواله که نه وایي دا کروډ پات موشن دی. ګوره څنګه کروډ پات موشن دی تاسو دې وګورئ. دا هلک ولاړ دی او د چکه وواله دا ورسره بیټ دی دلته که نه او د دې ځینې دا بال اوچت کو نو دا داسې په کروډ پات کې داسې رالی او دلته تماشایان ناست دي دی د باونډرۍ نه بار 6 وو نو دا د بال موشن په څه کې وکړو په کروډ پات کې وکړو. په خبره باندې رسېږي که نه په کوم ځای باندې چې تاسو پوه نه شئ نو تاسو خدای ته وګورئ ما ته کمنټ کې ووایئ. بیا ګوره دریم قسم ما چې تاسو ته وایي زیګ زیګ موشن ایرریګولر موشن. لکه دا ګاډی لکه دلته رالی او دې نه دلته رالی او داسې لاړی او داسې لاړی او داسې لاړی او داسې لاړی او بس یو لبه یې جوړه کړې وه او ګرځېدو ګډوډ ګرځېدو نو دا رینډم موشن دی ایرریګولر موشن. اوس د دې ایرریګولر موشن ته تاسو وګورئ که نه دا فلایټ اف بټرفلای دا دغه نه د بلبلکۍ هغه هم ګډه وډه ګرځي که نه ګډه وډه ګرځي. داسې موشن اف ګیس مالیکیول د ګیس مالیکیول نه دی لکه دا ما لیټ سې یو کنټینر واخیستو یو جار مې واخیستو او په دې کې مې دا د ګیس مالیکیول دی لیټ سې نو د ګیس دا مالیکیول نه دی دا داسې په سټریټ لاره باندې نه ځي چې ته که ته به وایې چې دا به په دې لاره ځي یا په کروډ لاره نه ځي نه دا ګډوډ ځي ډزه ډزې تړلي داسې ځي داسې ځي داسې ځي داسې ځي داسې ځي ګډوډ رواني باونس دی کېږي. نو د ګیس مالیکیول چې کوم موشن دی د بټرفلای چې کوم موشن دی نو دا زموږ سره دی رینډم موشن. ښه بل قسم دی روټیټري موشن. اوس روټیټري موشن څه وایي ګوره وایي rotation of a body as a whole around a fixed axis. د یو فکسډ اکسیز نه غیر چاپېره د as a whole موشن. د دې لپاره ښکلی مثال د ټیر دا دی. دا ګوره دا دغه ټیر دی د موټر سایکل ټیر دی دا یو ټایم موټر سایکل دی نو دا ایکسل دی دا فکسډ اکسیز دی دا نه دی دا دې طرف ته راوتی دی داسې دا دواړه دا فکسډ اکسیز دی. دا د دې فکسډ اکسیز نه دا موټر سایکل غیر چاپېره تاویږي. دا باډي چې کوم دا ایز ا هول پوره په پوره د دې فکسډ پوینټ نه غیر روټیټ کیږي. روټیشن اف ا باډي ایز ا هول پوره په پوره د دې باډي دا موشن د دې فکسډ پوینټ نه تاسو اوس په ذهن کې دا راځي چې یاره سرکولر موشن خو هم داسې و چې سرکولر موشن خو هم د فکسډ پوینټ نه غیر چاپېره و. روټیټري موشن هم چې کوم دی هغه د دې فکسډ پوینټ نه غیر چاپېره دی. نو په دې دواړو کې فرق څه دی؟ په دې دواړو کې ګوره فرق دا دی په روټیټري موشن کې به دا باډي د خپل فکسډ پوینټ نه دا د دې باډۍ خپل فکسډ پوینټ دی د دې باډۍ خپل فکس پوینټ نه به غیر چاپېره دا تاویږي.
د خپل فکس پوینټ نه او په سرکولر موشن کې دا اوس ګوره یوه لاره ده او په دې کې دا یو ګاډی دی نو دا ګاډی که په دې سرکولر پات باندې تاویږي نو دا فکسډ پوینټ دا د دې ګاډي خپل نه دی دا یو آوټساید فکسډ پوینټ دی په سرکولر موشن کې دا پوینټ یو آوټساید فکسډ پوینټ دی نو د دې فکس پوینټ نه دا ګاډی ګیر چاپیره تاویږي نو دا سرکولر موشن دی په سرکولر موشن کې چې ګاډی د کم فکسډ پوینټ نه ګیر چاپیره تاویږي نو دا فکسډ پوینټ آوټساید فکسډ پوینټ دی دا د دې باډی خپل نه دی او په روټیټري موشن کې چې دا باډي په سرکولر پات کې لکه دغه کوي روټیشن کوي تاویږي د یو فکسډ پوینټ نه د یو فکسډ ایکسس نه نو هغه ایکسس د دې باډی خپلي لکه ګوره زه به تاسو ته وایم تاسو ته ما دغه ویلی یم خپل سولر سیسټم چې ګوره دا سن دی که نه دا سن دی ټیک شو دا یو آربټ دی دا آربټ دی په دې آربټ کې دا ارت دی نو دا ارت د دنه ګیر چاپیره تاویږي یعنی په دې سرکولر لاره کې ګیر چاپیره دنه تاویږي نو داسې چې دا لکه دلته دی سټیم پس دا دلته راشي بیا دلته راشي بیا دلته راشي نو دا سرکولر موشن دی څه دی سرکولر موشن خو بل طرف ته دا ارت چې کوم دی د دې خپل ایکسس نه دا د ایکسس دی د دې ایکسس نه هم ګیر چاپیره تاویږي د دې خپل ایکسس نه هم ګیر چاپیره تاویږي نو دا روټیټري موشن هم کوي روټیشن اباوټ اټس اون ایکسس هم کوي او سرکولر موشن هم کوي اوس د دې سرکولر موشن د وجې نه ګوره دا سیزن چې چینج کېږي که نه اوس ګرمي را روانه ده نو دا د دې سرکولر موشن د وجې نه ده لکه دا ارت اول لرې و د سن نه دا فاصله ډیره وه د ارت او د سن په منځ کې نو موږ وی موسم یخ دی وینټر دی ارت سرکولر موشن کو په اربټ کې روانو د سن ته نږدې راورسېدو چې د سن ته نږدې راورسېدو سرکولر موشن یې وکړو نو څه چلو شو ګرمي شوه دلته سیزن چینج شو او د دې خپل ایکسس نه چې ګیر چاپیره دا کم روټیشن دا کوي نو د دې روټیشن د وجې نه د دې روټیټري موشن د وجې نه ډے اینډ نایټ راځي روټیټري موشن د وجې نه څه راځي ډے اینډ نایټ لکه څنګه لکه داسې ګوره اوس دې طرف ته دا نیمه دنیا چې کوم ده نیمه ځمکه کومه چې دې سن ته مخامخ ده دا نیمه د دې ځینه ورکه ښکلی درته جوړ کړمه ګورئ ورته د دې ځینه والا د دې ځای پورې دا ځای چې کوم دی دا د سن ته مخامخ دی نو دلته ډې ده او د دې نه چې کوم د اپوزټ سایډ دی دا طرفو نو دا خو د دې سن نه اپوزټ طرف دی نو دلته نایټ دی دلته شپه ده اوس مونږ ته خو پته ده چې دا د دې خپل ایکسس نه ګیر چاپیره تاویږي نو چې کله دا د ایکسس نه ګیر چاپیره تاویږي نو دا طرف نه دی دا دې طرف ته راشي دا طرف دې طرف ته راشي راوړي دی خوا نو د دې ورځ په دې طرف باندې د شپې نایټ چې کوم دی هلته ډے شي په دې طرف باندې ځکه چې دو روټیشن وکړو دا د بل طرف ته دا راواوړي ده سمپل ورډز کې د ارت د سرکولر موشن د وجې نه سیزن یې چینج کېږي د ارت د روټیشنل موشن د وجې نه ډے اینډ نایټ راځي خو فرق پکې دا دی په سرکولر موشن کې او په روټیشن موشن کې چې دا کم روټیټري موشن دی نو په دې کې هم ګوره د باډۍ ته وګورئ دا باډي روټیشن کوي د یو فکسډ ایکسس نه خو دا فکسډ ایکسس د دې باډۍ خپلي د خپل یو فکسډ ایکسس نه ګیر چاپیره روټیشن کوي او په سرکولر موشن کې چې دا ګاډی کم موشن کوي او تاویږي نو دا فکس پوینټ بارنی دا د خپل نه ها اوس وایي که نه
in this type of motion the particle of the body moves in a circle. او نو په سرکل کې مو کېږي کنه د ټول پارټیکل یو د باډي خو جوړه د پارټیکل نه ده ګوره پارټیکل of the body د دې چې کوم څونه پارټیکل دي دا څه کېږي دا په سرکل کې مو کېږي دا روټیټري موشن کې دا دی سرکل کې مو کېږي دا ورګه د ټول پارټیکل دي کنه دا د پارټیکل نه جوړه ده د ټول پارټیکلز چې کوم دي دا په سرکل کې مو کېږي ګوره که تاسو دا پارټیکل کنسیډر کړئ دا په سرکل کې ټول سرکل کې تاویږي ځان دې پوهېږئ په دې خبره باندې ها اوس ګوره د روټیټري موشن اگزامپل یې ورکړي دي که نه د روټیټري موشن اگزامپل چې موشن of wheel of a cycle د سایکل چې کومه پایا ده د دا موشن روټیټري موشن دی د هینډز اف ا کلاک غړۍ ده کلاک غړۍ ده د دوه هینډز دي کنه د غړۍ دوه هینډز دي دا زموږ سره کلاک دی د دوه هینډز دي یو چې کوم دی منټ هینډ دی غټ چې کوم دی بل سیکنډ اور هینډ دی منټ هینډ او اور هینډ او بل خو هغه سیکنډ والی د دا دغه چې کوم دی غړۍ ده کنه لکه ایک چې نه چې نه تین چې نه بجې لس بجې 12 بجې داسې د تاویږي نو دا هینډز یې د دې فکسډ پوینټ نه غیر چاپېره تاویږي دا روټیټري موشن دی ځکه چې دا هینډز د دې فکسډ پوینټ نه په سرکل کې غیر چاپېره تاویږي ها د وینګز اف ا ټرنینګ فین پکې دی پکې د تاسو سوچ وکړئ که نه دا زما سره لکه دا پکې دی او دا د پري دي لیټ سې داسې دا درې پري دي نو دا درې پري خو په سرکل کې تاویږي که نه د دې فکس پوینټ نه غیر چاپېره نو دا هم چې کوم دی روټیټري موشن دی اوس بل موشن دی وایبریټري امید لرم تاسو به په دې او تاسو زما د ویډیوز پلیز مهرباني وکړئ لایک کوئ او دا شیر کوئ چې دا چینل ګرو شي او تاسو داسې زما په دې سبق په دې طریقه باندې پوهئ نو ما ته په کمنټ کې وایئ زه به انشاءالله دا بک کور کوم بیا ښه وایبریټري موشن ګوره دې ته وګورئ که نه وایي که نه د ریپیټډ فارورډ and backward motion of an object about its mean position the mean position na د یو object بار repeated بار په مسلسل فارورډ او بیکورډ موشن څه مطلب اگزامپل ورکړی دی دا بل تاسو دې ته وګورئ دا زما سره لیټ سې یو دیوال دی او د دې دیوال سره دا یو سپرینګ دی او د دې سپرینګ سره دا یو باډي اټیچ ده دا یو ماس وس اټیچ دی د دې سپرینګ سره دا اوس په زما چې لکه دا بالکل په نارمل پوزیشن کې پراته ده په ده باندې فورس نشته دا د مین پوزیشن دی په مین پوزیشن په دې لیول باندې صرف تاسو دا زده کړئ چې په مین پوزیشن باندې اکسلریشن 0 وي صحیح 0 وي ما داسې چل وکړو که نه چې ما دا راوکاږو دا سپرینګ ما لیټ سې دا ما داسې راوکاږو دلته راورسېده دا باډي اول په دې پوزیشن وه بیا مې دې ځینه ونیوله او داسې مې راوکاږله چې داسې مې راوکاږله نو دا دلته راورسېده دا سپرینګ کولاو شو چې دا سپرینګ کولاو شو نو تاسو دا په ذهن کې کېدئ چې په دې سپرینګ کې یو فورس دی هغې ته وایي ریسټورینګ فورس څه ورته وایي ریسټورینګ فورس واپس ریسټور ټیک کولو ته وایي او داسې فورس دی چې دا باډي واپس خپل مین پوزیشن ته راوستل غواړي نو د دې ریسټورینګ فورس د وجې نه دا باډي دې طرف ته مومنټ شروع کړي کوم طرف ته مومنټ شروع کړي دې طرف ته مومنټ شروع کړي را رواني خو چې د مین پوزیشن ته راورسي که نه نو د انرژیا د وجې نه دا په دې ځای باندې واپس نه ودرېږي دا چېرته راشي دا دلته راشي دا سپرینګ کمپریس کی دا سپرینګ دلته ګوره د سپرینګ ما راوکاږو نو سپرینګ کولاو شو باډي دلته راله دې ځای کې مې پرېښوده
چې پرې مې ښوده نو د باډي موشن شروع کړو رالی دلته ونه واپس را روانه شوه د دې مین پوزیشن نه م راوړله دې ته مین پوزیشن وایي دې ته څه وایي مین پوزیشن په دې مین پوزیشن باندې اکسلریشن از ایکول ټو 0 نو چې دلته راورسېده دا باډي نو اوس دلته بیا دا سپرینګ راجوخ کو په دې سپرینګ کې نور انرژي سټور شوه د دې انرژي د وجې نه دا واپس دا بلاک دا باډي واپس پوش کوي او دا بیا را روانه شي بیا دې پوزیشن ته راورسي د دې نه بیا را روانه شي بیا دې پوزیشن ته راورسي نو مطلب دا شو چې دا د دې مین پوزیشن نه دا باډي څنګه موشن کوي فارورډ او بیکورډ forward or backward this is او this is no the repeated forward and backward motion of an object about mean position the mean position na इसके forward or backward motion repeated forward and backward motion about the mean position देता वही vibratory motion no मंगा basically translatory motion چې په سټریټ لاین کې موشني لکه اول ترانسلیټري موشن چې د باډي ایز ا هول خپل پوزیشن چینج کړي بیا دغه دوه درې قسمونه یو ریکټیلینیر موشن چې په سټریټ لاین کې موشن کوي سرکولر موشن شو بیا رینډم موشن ګډوډ موشن روټیټري موشن هغه هم تاسو وی چې کله لکه دا د سایکل تیر دی د خپل فکسډ پوینټ نه غیر چا پیره تاویږي وایبریټري موشن دا موشن شو زما امید ته چې تاسو په دې خبرو پوهیږئ بیا وایي کنه بیا د اسیلیشن اوس د دې اگزامپل ورکړی د دې وایبریټري موشن چې د اسیلیشن اف ماس attached to an elastic spring دا یو elastic spring دی د سره دا mass attached دی د دې mass oscillation means vibration د ارتعاش دسې تلل the oscillation of a mass attached to an elastic spring with دا motion چې کوم دی دا vibratory motion دی motion of a swing یو ټالونه خو به تاسو لیدلي په کور کې یي که نه نو دا لکه داسې راځوړندي ټال نو د ټال باندې چې کله څوک کیني نو داسې لاړ شي بیا داسې راشي بیا داسې راشي نو دا ځای د مین پوزیشن دی د دې مین پوزیشن نه بیکورډ فارورډ this backward and repeated backward and forward motion about the mean position is vibratory motion bel example ورکړي vibration of a plugged violin string violin رباب ته سیتار دی دا هغه تار لږ ته ټنګ ورکې نو هغه د خپل مین پوزیشن نه بیکورډ او فارورډ موشن کوي اوس دا وایي کنه دویم چې دا په خپل وګوري ښه به وایو the motion of a body can be translatory rotatory vibratory or any combination of the three at the same time وایي کنه یا خو به د یو باډي موشن ترانسلیټري یا به روټیټري موشن یا به چې کومي وایبریټري موشن او وایي دا د دې درې وړو کمبینیشن هم کېدی شي څنګه کمبینیشن کېدی شي داسې کمبینیشن کېدی شي لکه دا اگزامپل یې ورکړی دی چې دا کس دی او دو چکو والا نو هغه بال داسې رالی نو دا بال چې کله راتلو نو ګوره یو خو دو الانګ کرو روانو دا بال نو مطلب دا دی چې د دو ترانسلیټري موشن خو مطلب کرولینیر موشن او ترانسلیټري موشن یو قسم دی یو خو ترانسلیټري موشن و ددو ځکه چې بال په یو پات باندې رالی ترانسلیټري موشن او په هغه ټیم کې د بال سپینینګ کوو لکه دا بال خو تاویږي که نه لکه ګوره یو طرف ته چې د کس دا بال وو نو د بال خو لاره طی کړه په یو پات باندې رالی هغه کو کروډ پاتې کو سټریټ پاتې هغې ته موږ ترانسلیټري موشن وایو
نو یو خو دا بال روانو دلته راورسېدو نو دا بال ایز ا هول رالی نو دا د ترانسلیټري موشن شو خو په دغه دوران کې د بال سپیننګ هم کوو دا بال چې کوم دا د خپل اکسیز نه تاویدو سپیننګ کې کوو نو په دغه دوران کې د بال روټیټري موشن هم کوو مطلب دا دی چې د بال د موشن کې دا دوه موشن کمباین شو په دغه ټیم کې ترانسلیټري موشن او روټیټري موشن خدای ته وګورئ دې ګاډي ته دې ته وګورئ دا ما روان دا دلته رالی روان شو دلته راوړ نو دا خو دا باډي ایز ا هول روانه ده نو دا د ترانسلیټري موشن دی خو ایٹ د سیم ټایم کو تاسو د دې پایاګانو ته وګورئ نو دا د دې خپل ایکسیس نه غیر چاپیره تاویږي نو روټیټري موشن هم کوي نو مطلب دا دی چې یو باډي او یا به ترانسلیټري موشن یا به روټیټري یا به د دوی کمبینیشن خدا خبره خو مونږه ایکسپلین کړې وه چې آبجیکټ کین بی ایٹ ریسټ اینڈ ان موشن ایٹ د سیم ټایم په یو ټیم باندې دا آبجیکټ چې کوم دی دا به په ریسټ کې هم کیدی شي او په موشن کې هم کیدی شي ما تاسو ته دا پوجیان راغستی وو کنه دا پوجیان ماماګان ما راغستی وو ما وی ګوره اوس دیو ته ګورئ زه اوس خو ټول په ریسټ کې دي ځکه چې یو خپل پوزیشن د خپل سراونډینګ وذ ریسپیکټ ټو اټس سراونډینګ نه چینج کوي اوس پکې د موټر سایکل پوزیشن چینج کول شروع کړل نو چې پوزیشن چینج کول شروع کړل نو زه دا پوجي چې it is changing its position with respect to this motorcycle so it is in a state of motion with respect to this one ځکه چې د په لحاظ سره دا خپل پوزیشن چینج کوي خو at the same time دا سولجر چې کوم دی then he is not changing its position with respect to this toy car ګوره at the same time د پوزیشن خو د سره چینج کیږي خو د پوزیشن خو د سره نه چینج کیږي نو د په لحاظ سره دا په ریسټ کې دی او د په لحاظ سره دا په موشن کې دی نو هم دغه خبره کوي چې یو آبجیکټ چې کوم دی په یو وخت باندې ایٹ د سیم ټایم دا په ریسټ کې هم کیدی شي او په موشن کې هم کیدی شي دا پوجي په یو وخت باندې په یو ټیم باندې دا پوجي د په لحاظ سره په موشن کې ځکه چې د سره د پوزیشن چینج کېدو او هم په هغه ټیم کې د سره پوزیشن نه چینج کېدو نو دا د په لحاظ سره په ریسټ کې او د په لحاظ سره دا په موشن کې وو ها وی مثال په تور باندې وی ا باډي ان ټرین یو ټرین روان دی پاغه کې یو باډي دا یو کس دی پکې وی هغه کس چې کوم دی هغه په موشن کې دی with respect to an observer on the ground یو ټرین روان دی په ټرین کې دنه یو کس ناشته او یو سړی بار ولاړ دی نو د دې ټرین والا او د دې ګراوند والا پوزیشن خو چینج کیږي کنه نو دا د په لحاظ سره په موشن کې دی په موشن کې دی خو دغه کس وي په دې ټرین کې یو بل کس ناشته وي دواړه په ریسټ کې دا تاسو ته ما وم وي خو زه یو ځل بیا وم چې ګوره دا ټرین دی تاسو دا بیا یا بس ته یا ټرین دی کې یو دا کس ناشته یو پزمکه باندې یو کس ولاړ دی اوس دا ټرین داسې روان دی نو ګوره د دې دوه پوزیشن خو نه چینج کیږي دا ټرین کو ډیر هم تیز لاړ شي چې څونه هم تیز دي خو د دې دوه پوزیشن نه چینج کیږي نو دا چې کوم دی دا په ریسټ کې دی with respect to this one خو at the same time په دغه ټایم کې د دې دوه پوزیشن چینج کیږي with respect to this one نو دا دوه په موشن کې دي with respect to this one او دام په موشن کې دی with respect to this one ځکه چې د پوزیشن کوم د دوی په لحاظ سره چینج کیږي نو مطلب دا شو کنه وای چې thus the motion and rest are not absolute but relative دا خبره په مزغو کې کینه وای
چې دا موشن نه دی او دا ریسټ په دنیا کې یو سیز هم ابسولوټ نشته، هر یو سیز ریلیټیو دی. ګوره ریلیټیو هغې ته وایي که نه ریلیټیو چې هغه ته د بل ضرورتي. ریلیټیو هر هغه کار ته وایي، هر هغه سیز ته وایي چې هغه ته د بل انسان د بل کس ضرورتي. او ابسولوټ چې کوم دی هغه ته د هیچا ضرورت نه وي. ابسولوټ خو صرف خدای دی، ابسولوټ خدای دی، نور هر څه ریلیټیو دی. ګوره ریلیټیو څنګه دی؟ اوس دې موشن ته ګوره که نه، دته د بل زه اوس وایم دې کس ته، زه یم دا موشن او دا ریسټ ریلیټیو دی. څه مطلب؟ دا مطلب زه دا کس اوس یادومه، د دې کس زه یم دا په ریسټ کې دی with respect to this one. ریلیټیو خبره کوم، ریسټ یادوم چې دا په ریسټ کې دی with respect to this one، خو دا په موشن کې دی with respect to this one. مطلب د کو ریسټ او موشن هم زه ډسکرایب کوم، نو هغه زه څنګه ډسکرایب کوم؟ هغه زه د بل یو سره دغه اچم، د بل په لحاظ سره بیانوم، ابسولوټ نه دی. ها ریلیټیو او ابسولوټ. خو وایي که نه بیا په دې کې وایي لکه یو ټیچر دی په کلاس کې دی، مخې ته ورته سټوډنټان ناست دي، سبق ورته ښایي. نو چې سبق ورته ښایي وایي دا ټیچر ګرځي په دې کلاس کې. نو وایي چې دا کله ګرځي دا خپل وایي چینجز هر پوزیشن، خپل پوزیشن چینج کوي. په کلاس کې ګرځي را ګرځي، د بورډ مخې ته ولاړ دی. نو چې د بورډ مخې ته ولاړ دی نو وایي دا سټوډنټان اینی که نه اکارډینګ ټو سټوډنټان اینی چې یار دا ټیچر په موشن کې دی، ځکه ټیچر په موشن کې دی چې د دې سټوډنټانو سره د پوزیشن چینج کیږي. خو سټوډنټان خو ناست په خپل چیرز باندې دي، په خپل کرسۍ باندې دي، خو د دې ټیچر سره خو د دوی پوزیشن چینج کیږي که نه. نو انټرسټینګلی وایي دا ټیچر هم وایي چې دا سټوډنټان هم زما په لحاظ سره په موشن کې دي. سټوډنټس په کورسو باندې ناست دي، نو د سټوډنټس with respect to one another د خپل یو بل په لحاظ سره خو دوی په ریسټ کې دي. لکه یو کس ناست دی، دا سټوډنټان ناست دي، لکه دا یو سټوډنټ دی، دا بل سټوډنټ دی، دا بل ویډیو ډېره زیاته شوه، د دې اپلوډ کول به هم ډېر ګراني، او دا ورته ټیچر دی. ټیک شو، دا ورته ټیچر دی. نو اوس دا سټوډنټان چې کوم دي دوی خو د خپل یو بل سره پوزیشن نه چینج کوي. نو دا د په لحاظ سره په ریسټ کې دی، دا د په لحاظ سره په ریسټ کې دی، دا د په لحاظ سره په ریسټ کې دی، خو دا ټیچر یې ګرځي را ګرځي. نو د دې ټیچر په لحاظ سره دام په موشن کې دي، ځکه چې د دې ټیچر او د سټوډنټانو پوزیشن چینج کیږي. او د دې سټوډنټانو په لحاظ سره دا په موشن کې دی، د په لحاظ سره دا په موشن کې دي. خبره ختمه. اوس دا ګوره ښکلی غوندې اګزامپل یې ورکړی دی، تصویر باندې تاسو سوچ وکړئ. دا یو جینۍ ده وټ سارا سی فرام ټرین. دا سارا ده، دا په ټرین کې ناسته ده، په ټرین کې ناسته ده او دا د جان ته ګوري، جان ورته په سړک ولاړ دی. نو ګوره چې دا ټرین روان شو، نو د دې سارا او د دې جان پوزیشن چینج کیږي. چې د دې دواړو پوزیشن چینج کیږي نو دا سارا شي از ان سټیټ اف موشن with respect to جان، خو د جان پوزیشن خو هم چینج کیږي. دا سارا داسې اینی که نه، دا ټرین داسې روان شو. نو دا سارا وایي چې یاره وایي ګوره وین سارا لیوز ان ټرین، کله چې دا ټرین روان شو او د هغې کزنو جان هغه سی آف لراغلی و او خداحافظ ویلو لراغلی و، نو څنګه چې دا ټرین روان شو نو دا سارا وایي که نه چې دا جان رایټ طرف ته روان شو. رایټ طرف ته څنګه رایټ طرف ته؟ لکه ګوره داسې دا ټرین دی، دا ټرین دی، دې طرف ته بیا اوس را روان کو، دا ټرین داسې را روان دی. ټیک شو، دا جان دی، جان دلته ولاړ دی. ټیک شو. اوس چې دا ټرین دې خوا را روان شو باچا، نو د دې ټرین او د دې جان په منځ کې خو دا فاصله رو ډېرېږي. نو دې سارا ته داسې ښکاري چې دا جان رایټ طرف ته روان دی
او دې جان ته داسې ښکاري چې دا سارا لیفت طرف ته روانه ده، سارا لیفت طرف ته روانه ده، خو سارا ته داسې ښکاري چې دا جان رایټ طرف ته روان دی، حالانکه جان په ولاړ دی، په سړک باندې ولاړ دی، خو چونکې د سارا او د جان په منځ کې ورو پوزیشن چینج کیږي، نو سارا ته داسې فیلینګ کیږي چې دا جان رایټ سایډ ته روان دی، ځکه ټرین داسې روان دی، فاصله ورو ډیریږي، نو لکه مطلب د دې په لحاظ سره دا په موشن کې دی، د دې په لحاظ سره دا په موشن کې دی. دعاګانو کې یاد وساتئ وروره، زما دا چینل چې کوم دی دا به تاسو ګرو کوئ، لخیره تاسو به د خپلو ملګرو سره شیر کوئ، او لکه مطلب که تاسو زما نه پوهیږئ نو ما ته خامخا کمنټ وکړئ. السلام علیکم.